ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من آله وحكما من آلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. زبا خير كوم سورة النساء پینزم سپارہ آیت نمبر 33 دردرشم نمبر آیت دے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مما ترك الوالدان والأقربون. الله تعالی فرمایي چې د هر یو وارث ته پاره موږ یو مستقل حصہ ګرځولې ده. په مخ کې رکوع کې الله تعالی دا غي بیانو کو یوصيکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الته کې موږ تفصیل بیان کا الحمدلله. نزل دکی وی ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان. د هر یو د پاره موږ مستقل حصہ ګرځولې ده. که نارینه دی او که زنانه دی، پلار دی که زوی دی که لور دی که مور ده، د ټولو د پاره موږ مستقل یو حصہ ګرځولې ده. یو تاسو ګورئ قرآن کریم د هر چا د پاره مستقل حصہ وګرځوله. پلار لزان له حصہ ده، لور لزان له حصہ ده، مور لزان له حصہ ده. نو ځکه وایي او دا موالی جمع د مولا ده، دا په ګڼو معناګانو باندې راځي. کله په معنا د وارث سره راځي، کله په معنا د آزاد کرده غلام سره راځي. دا سه مختلفو معناګانو باندې چې کوم دینو دا مولا راځي. الله تعالی فرمایي لکل جعلنا موالیا. دلته کې په معنا د وارث سره دی. ښه وارث مولا په معنا د زوی سره مرضی.
خو دلته کې په معنا د وارث سره دی ګرځولې د موږ د پاره د هر یو وارث مستقل عیسی د سنه می ګرځولې ده مما ترک الوالدان والاقربون چې د مور پلار رشتہ دارانو سپری خودي دي پاغي کې مستقل پوره عیسی راخه یعنی مقصد دا دی چې دا وراثت د رشتې په بنیاد باندې به تقسیمول شي الاقرب فالاقرب اول نږدې لا بیا چې کوم دین هغه پسې نږدې لا چې نږدې وینو لري به بیا ناخلي نو ګوري وته ولکل جعلنا او ګرځول دې من ولکل احد د پار د هر یو کس جعلنا من ګرځول دې موالیا وارثان مما دا سنا ترک الوالدانی چې پری خود دي مور او پلار والاقربون او رشتہ دارانو چې د مور او پلار او رشتہ دارانو سپری خود دي الله وی پاغي کې ماده له مستقلی سګر زولې ده د پلار په مال کې دوره ده د لور په مال کې دوره ده د زوی په مال کې دوره ده مستقلی سیم له ګرځولې دي والاقربون او رشتہ دارانو والذین واغسان عقدت ایمانکم والذین عقدت ایمانکم چې مضبوط کړی دي قسمونه ستاسو ایمان جمع دی یمین دا او یمین ویل کېږي قسم ته یا ایمان جمع دی یمین دا او یمین ویل کېږي سم لاس ته یمین په معنا د قسم سره مرضی او یمین په معنا د سم لاس سره مرضی او عقد ویل کېږي د دوه کسانو په आपस کې دیو بل سره دیو خبري مضبوط والی ده لکه د نکاح په موقع باندې الک او جنای چې بل سره ایجاب او قبول کی نو دې ته عقد وای د بیع په موقع باندې چې کله بایع او مشتری دیو بل سره د غسلو د خرڅولو معاملې وکي نو دې ته عقد وای نو مقصد سره والذین عقدت ایمانکم معنا بسګو نو دا داسې چلو چې یو وخت کې به خلکو یو بل سره عقد موالات کو ابتدا کې او هغه عقد موالات به په دې بنیاد باندې وشي یو کس په بل ته ووایي چې انت مولایا ته زما مولا شوي زما وارث شوي ترث عني ته به زمانه چې کوم دنه میراث وړي وارث منکا او که چېرې ته مړ شوې زه به ستانه میراث وړم که په ما باندې څه مصیبت راغی ته به زمانه جنایت ورکې او که په تا باندې راغی زه به جنایت ورکوم دا به د دوو کسانو په आपस کې د یو بل سره د ورورولۍ یو عقد وشو ابتدا د اسلام کې داسې وخه عقد موالات به وته وي نو د دغه موقع باندې به د یو بل ته قسمونه وخوړل وی تم قسم او غضب موکم قسم بخدای چې په خپل معاملې کې بس یو بل سره مخلصان یو ګورې اس قسمه دی یو بل دغه باندې کوخه نو دغه دوی عقد موالات عقدت ایمانکم چې مضبوط کړی دي تاسو قسمونه نا قسمونه به بدیو خوړل قسم په الله چې ته زما روري زبستا خیال ساتم او به دې قسم په خدای دې زبستا خیال ساتم د دې قسم دې چې زبستا جنایتونه ادا کوم او دې قسم دې نو دغه ته عقدت ایمانکم وتزکوي او یا موي چې ایمان جمع دی یمین دا او یمین په معنا د سم لاس سره راځي نو دغه عقد په وخت کې به د دوړ یو بل سم لاسونه ورکړل د خپل سم لاس غله ورکا بدله ورکو دا به دلیل د دې خبرو چې باس پوهیږي کنه دا زما ستاره ورولي قائم شو د دې نه بعد به یو بل خیال ساتو دیو بل خیال با ساتو نو دې د عقد موالات وای یو عقد مواخات دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی او د مدینه منورې د صحابه په میاس کې جوړ کړو د مکی مهاجرین چې مدینه منورې درالل نو نبی علیہ السلام ودوی و د مدینه خلکو د دې جزان نو کورونه پاتې شو باغونه پاتې شو نه کار شي نه روزګار شي نه کور شي نه بس کوي تاسو راشي دې سرور ولی قائم کوي نو دو یو د مدینی صحابي او یو د مکی صحابي دا نبی علیہ السلام لورګانو ګرځول
عبدالرحمن ابن عوف فرمای رضی الله تعالی عنہ بخاری کی حدیث ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رور ولای جوړولی زما رور ولید حضرت سعد سره جوړ کړه رضی الله تعالی عنہ سره وی ما ته وی راځه روري وی چې موږ روان شو د کور په میز کې راته پړې وغوړو وی دا نیم ستا شو نیم زما شو ای د باغ په میز کې راته پړې خور کو وی دا نیم ستا شو نیم زما شو ولې ته ما د الله پیغمبر رور ګرځولې انبیا فرمای وی دا کار خو نور ورونم یو بل سره وکړو خو زما دی رور پکې او سټیپ بل واغستې د چا ډېر عجیب وي ما دی وی چې وروري تراشه زما په کور کې دوه بیبیانې دي که کومه دی خوښه یې نغې له به زه طلاق ورکړم او ته به په نکاح باندې واخلې وی ما ورته چې نه بس الله دې تا خوشحاله کړي تا چې څه وکړل دا دې ډېر لوی وکړل نور به خبره نه کوې بس دی بس دلنی علی طریق السوق ما د صرف د بازار لارو خیا بس زبازم بیا وګدا واقع د حدیث وګدیږي خو لیکن صحابه په میس کې نبی علیہ السلام مواخات کړو رور ولی او یو عقد موالات دی چې دا بر دوه کسانو په आपस کې بخپلو کې وشو نو دغه عقد موالات چې په ابتدا د اسلام کې وشو او یو سړی به مړ شو د نور وارثان نو ان شپږم حصہ به د بیا مال کې رسیدا خدا اوس منسوخ دی ها جمهور علما فرمای دا اوس منسوخ دی بس اوس شریعت د غیر پر خپل وارثان مقرر کړی دي خبره باندې پوه شوي والذین واغسانا قدت چی مضبوط کړی دي ایمانکم قسمون استاسو نفعاتهم ورګی دیتا نصیبهم ایسد دی نصیبهم ایسد دی من النصر و الى ما ذلك د دې سره مدد کوي نور خبرو باندې چې تاسو لوش شوی نه اول ور کوي ان الله بیشک الله تعالی کان دی علی کل شیء فارشی باندې شهید عالم الله پارسیز باندې خبردار دی اس یو شی د الله تعالی د علم نه بار نه دی نو جمهور علما فرمایي بشمول عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ و ہدایت بیا وخت منسوخ شو چې کله غایت راغی د سورۃ الانفال وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الله فرمای خاوندان د رشتې بعضې د بعضو نه ډېر مستحق د وراثت دي بس هغه آیت راغی نو دا آیت بیا منسوخ شو دا خو الله تعالی در دې ځای پورې بیان د حصه سوکو اوس الله تعالی فرمایي چې دا انسانی معاشره چې جوړه شوې ده نو دا د دوه کسانو جوړه شوې ده دې ځای ته خو غوږ کېدی ښه ځان به پې پوه کوي الله جل جلاله الله فرمایي دا انسانی معاشره چې جوړه شوې ده نو دا د دوه کسانو نه جوړه ده یو د ویل کېږي نارینه او بل د ویل کېږي زنانه که تش نارینه یو ځای کې وي او زنانه نه وي هم به انساني معاشره قایمه نه وه او که تش زنانه وي او نارینه نه وي هم به انساني معاشره قایمه نه وه دا خو چې د دواړو خلط راغی نه الله دې د انساني معاشره جوړه کړه خو لیکن فوقیت حقوق الله دواړو د ورکړي دي زنانو د ځان له حقوق ورکړي دي او نارینو د ځان له حقوق ورکړي دي خو لیکن فوقیت الله چاله ورکړي دي نارینو له سړو له الله فوقیت او عزت ورکړي دي په زنانو باندې او داغي وجه قران کریم بیانوي الرجال قوامون دا سړي چې کوم دین دا منتظمین دي مدبرون تدبیر کوونکي دي علی النساء په خزبانی یعنی مقصد د آیت داري چې ګوره انسانی معاشره اگر چې دواړو نه جوړه ده او حقوق دواړو د میلاو دي خو ګوره حاکمیت او دارنګ مشرولی او د خبر مستحق دا بنارینوي او زنانه بنوي حدیث مبارک کې راځي تاسو لګوره د زمکه خېټه په هغه وخت کې د زمکه د شان ډیره غوره ده چې کله په تاسو باندې ښځه حکومت کوي نو حکومت به د ښځو نه حکومت به د نارینه وي کا په کور کې دی کاغه په پارلیمنت کې دی او کاغه په ملکی سطح دی که په اعتبار سره دی حکومت چینو دا به د نارینه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په کوم باندې چې ښځه آمره شوه دی به ستره کې وکي دی خو د بربادۍ طرف ته روان شو
نو ټیک د ماوي چې نارینه او زنانه دواړو د شریعت حقوق ورکړي دي خو حکمرانی او تدبیر د دې هغه سفردګي الله تعالی نارینه او ته کړی ده خبره باندې ورسېدی نو ځکه یو فرمایل الرجال سړي قوامون حاکمون استاجي و معنا کوله حاکمون دی به حاکمان وی علی النساء په خزو باندې حکم به د دې چلیږي داسې وکي او تاسو ګورئ په کوم کورونو کې چې خزو حکمرانی وي هغه کور تباہ او بربادي وکړي هغه کورونه تباہ او بربادي وره ښه یو ګوره داسې دی چې بنده مور ده نیا ده په کور کې مشرانی دي دغه یو خبره منله او چې هغه د عرف او د شریعت سره مناسب وي خو ځان له خبره ده خو یو داسې چې په بعضې کورونو کې زنانه او پوره مشره غسي او نارینم دغه خولې ته ګوري که هغې وایي چې او نه دی وایي او که وایي چې نه نو نه که وایي چې پلانګي سرغم خادي کوم دی وایي غریبانان وایي کوو چې وایي نه نو نه دکه کور بیا ګوره د هلاکت په لاره رواني ځکه قرآن فرمایي چې حکمرانی فیصلې دا به نارینه کوي زنانه به نه کوي او په کومو کورونو کې چې فیصلې زنانه کوي نه کورونه هغه ګوره کامیابیږي بیا نه د زنانو به څه فیصلې دی خو ټول بس دی یو لسو منټو جذباتي بس داسې وکړي داسې نه بار اجرې کې ناسته کړي نه جومات کې ناسته کړي نه څوک لیدلي نه معاشره لیدلي نه د دې نه خبرې چې دا خبره زه کوم دا فیصله دا به زمونږ د کور او د خاندان د عزت سبب ګرځي ګرې بې عزتی نو ګوره یاد لرئ فیصلې به سړي کوي ښه زنانه به نه کوي نبی علیہ السلام فرمائی حدیث مبارک کی راضی سیاتی علی الناس زمان همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم نبی علیہ السلام فرمائی زما په امت باندې عن قریب یو زمانه را روانه ده نږدې یو زمانه را روانه ده چې څنګه زمانه به راځي نو حدیث کې نور جملې مو وي خو یو پکې وي وقبلتهم نساؤهم د خلکو قبله به ښځې وګرځي ښځې څنګه چې موږ د قبلې احترام کوو دقه شان به د ښځې خلک احترام کوي هلکه موږ وایو قبلې د خپې کومه او د اسمادي کې قبلې د مخکو شا کومه موږ د قبلې احترام کوو که نه دقه شان به خلک د ښځې احترام کوي بس خو چې هغه څه وایي نو دی به وایي چې ښځي او ښځي تقریبا د غرض شپې شروع دي تاسو نن ګورئ بس خلک د ښځو نه چاپېره ګرځي او چې هغه یې څه وایي نه خبره بیا په معاشره کې خلک کوي نو څومره بربادۍ طرف ته ځي ولې زما د خبرې مقصد دا نه دی چې زه د زنانه حقوق پیمال کول غواړم خو نه زوام د الله پیغمبر وفرمایل چې زنانو ته به دوره حق ورکوي چې د هغې د شان مناسب وي بس دا نه چې فیصلې به هم بیا هغې کوي او په کله چې موږ لیدلي دي چې په کومو کورونو کې زنانو فیصلې کړي دي هغې بیا وروسته د هلاکت په لاره تللي دي ولې غریبانان خو څه نه خبر ني الله فرمای الرجال قوامون سړي به حاکمان او منتظمین وی علی النساء په خزو باندې داولی بما بسبب دامانی فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله تعالی بعضهم بعض تعالی بعضین په بعضو باندې د دې لومبني بعض نه مراد سړي دي او د دویم بعض نه مراد زنانه دي سړو د الله تعالی په زنانو باندې مستقل شان ورکړي دی فضیلت یې ولې ورکړي دی پورتواله ولې ورکړي دي په دغه بنیاد باندې وبما انفقوا بسبب د امانی چې دوی خرج کړي دي من اموالهم د مالونو د دینه علیهن په دی باندې نو دوه خبرې الله بیان کړي چې سړی به ځکه په ښځو باندې حکمرانانی چې یو خو سړي ته الله فضیلت ورکړی دی په ښځه باندې نبی علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې وفرمایل ښځو ور ستاسو عقل هم ناقص دی او دین مو هم ناقص دی حدیث کې داسې راغلی دي ستاسو عقل او دین دواړه ناقص دي نو زنانو نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو فما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول الله د الله پیغمبر زمونږ د دین او د عقل څه نقصان دی نو د مخکې ما چې کله مشکات شریف پړاوو نو د هغې یو شرخه د توضیحات فضل محمد صاحب لیکلې ده هغه لیکلي وو وی دې حدیث ته تاسو وګورئ وی د الله پیغمبر وی چې ستاسو عقل او دین دواړه ناقص دي خو چې ښځې کله تپوس کوي نو څه وایي وی جي زمونږ دین او عقل څنګه ناقص دي نبي علیه السلام اول عقل ذکر کو بیا دین او ښځې تپوس کوي نو ورته وایي زمونږ دین او دین یې مخکې کو نو حضرت لیکلي دي وی لومبی نقصان د دوی د کامعقلتیا دا دی چې د الله پیغمبر کومه خبره کړې نه هغې ملټه وکړه دا خو هغه یې هغه
دغه لپاره لیکلې ده، سر دپاره، تفنن دپاره. خو به هر حال نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د زنانو عقل د نارینو په اعتبار سره کم دی. الله نارینو ته په زنانو باندې فضیلت ورکړی دی. دویمه دا ده چې الله تعالی د خرچې کولو اختیار سړو له ورکړی دی چې پیسې به دې ګټي او دې به خرچ کوي. زنانه به دې د محتاج وي، مال جوړه والا، مال پیزار والا، نن کور لدار راړه، بچو لدار راړه، زنانه به دې د محتاج وي. په دغه احتیاج په بنیاد باندې الله وی نارینو ته ما فضیلت ورکړی دی په زنانو باندې. اوس خامخا دا خبره چې مخې لراله نو د زنانو حوصلې به غورځېدلي، زنانه به خفه شوي چې هو موږ د خو قرآن وی چې تاسو ډېرې کته یې، سړي در باندې پورته دي، د هغې شان او مرتبه اوچته ده، تاسو هغه شانتې نه یئ. نو الله تعالی ورپسې حوصله افزایي د زنانو بیانوي، د زنانو حوصله افزایي بیانوي. نه تاسو کې چې کومې سمې دي نه د الله په نسبت باندې ډېرې اوچتې دي، خو چې ځان یې پېژندلی دی. کمی ګوره فالصالحاتو بس نیکان خزی قانتاتن چې دی تابعداري دي، قانتاتن لله چې دی تابعداري کوونکي دي دپاره د الله تعالی، قانتاتن لله چې دی تابعداري کوونکي دي دپاره د الله تعالی، او یا قانتاتن للازواج چې دی تابعداري کوونکي دي دپاره د خاوندانو خپلو. هغه زنانه چې نیکانی دي د الله او د خپلو خاوندانو تابعداري دي. د قانتاتن معنا تابعداري کوونکي، او دغه تابعدارۍ نه مراد تابعداري د الله هم ده، او دغه تابعدارۍ نه مراد تابعداري د خاوند هم ده. و زما میندو خویندو زنانو راشي چې یو حدیث درته ووایم. تاسو ته خو الله پاک د جنت دپاره دومره لنډه لار خولی ده، خو زنانو که ځان وپېژندو، زنانو ته خو شریعت ډېره لنډه لار خولی ده د آخرت د کامیابۍ دپاره، اسانه لار ورته خولی ده د آخرت د کامیابۍ دپاره، خو که زنانو ځان وپېژندو. نو ما میندو خویندو ویښې شئ، یو حدیث ته توام دوره اسانه لار ده، ستاسو د کامیابۍ راز الله په هغې کې مقرر کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي ایما امرأه، هر هغه زنانه، دې ځای ته ګورئ، ایما امرأه هر ښځه صلت خمسها چې دا د پنځو منځونو خیال ساتي، پنځه منځونه کوي، دا نه چې دا ملپودړه اوده پرته وي او اته بجې راپاسي او سترګې مخي، دا ښځه د الله ډېره بدي شي، که سړی دی او که ښځه ده. نه، د پنځو منځونو خیال ساتي، سهار هم په ټیم باندې پاسي، ماسپښین هم په ټیم باندې مونځ کوي، مازدیګر ماښام ماوستن، د پنځو منځونو خیال ساتي. دویم نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ صامت شهرها، چې کله د روجو موسم راشي نو د میاشتې د روجو خیال ساتي. نو دا حدیث چې زه چې د زنانو بیان له لړ شم اول د ګیوام نو زه ورسره دا خبره وکړم، وایم الحمدلله زمونږ د علاقې زنانه چې دي نه هغوی ته د روجو به نه وایي، دی روجې نیسي، هغوی د عرفې ده او د محرم ده دا نیسي، دا نورې خو لا پرېږده، د رمضان خو به خود نیسي. د زنانو دلچسپي د روجو په باب کې ډېری. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دی د روجو خیال ساتي، د میاشتې د روجو خیال ساتي. دریم نبی علیہ السلام فرمایي وحصنت فرجها، او د خپل شرمګاه حفاظت کوي، خپل ځان محفوظ ساتي، خپل مخ او لاسونه چاته نه ښکاره کوي، په لاره کې عطر نه لګوي، ګرځي نه، بنګړي او پنځې په خپو نه اچوي چې لاره کې شړنګار دې نه خیږي، نه د کوره چې وځي نو ډېره په پرده کې وځي، ښه ښکلې جرابې او بوټان او درنه بورکۍ چولي، چاته پته هم نه لګي چې دا څوک ده، د حیا او د عزت مظاهره کوي. څلورم نمبر نبی علیہ السلام وفرمایل واطاعت بعلها، او دا تابعداري کوي د خپلو خاوندانو، دی تابعداري کوي د خپلو خاوندانو، یعنی دا ښځه لګیا ده د خپل خاوند په خوشحالۍ کې خپله خوشحالي مقدر کړې ده، بس چې دی پسې خوشحاله دی نه زما خوشحالي ده، دغه تابعداري کوي. خاوند ته را برندېږي نه، د خاوند د فیصلې مخالفت نه کوي، پوهېږئ که نه، د خاوند په فیصله باندې ځان مروری نه. ستاسو ذهن ته راله
نو چې دا څلور کارونه کومه زنانه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تاسو ګورئ دا سګران کار خو نه دی پنځه منځونه خو به خود کوو موږ مسلمانان یو الحمدلله او په موږ کې خو الله د دنیا او د آخرت برکتونه یې خېدي پیدې یې خېدي نو موږ به کوو ښه موږ به کوو دویم نبی علیہ السلام فرمایل وصامت شهرها نو روجي خو تاسو سم نیسئ هغې کې تړو باس نه کوم دریم وحسنت فرجها ورلګ د عزت خیال وساتئ ښه د خپل ځان به ډېر په پرده کې ساتئ سر به پټوئ پردو خادو کې به اونه ګډېږئ ګورئ بعضې زنانه ځان نه دغه جوړه کړي پردی خادی کې به سر بربند کړی او ګډېږي او تاڼې غږوي او نخرې کوي دا اونه کوي ګورئ په داسې ښځه لعنت د الله تعالی وریږي او څلورم نمبر د خپل خاوند تابعداري نو زه هم چې یو ښځه د خاوند خیال نه ساتي نه خو خود بس ایده خو ښځه ویل ناروا دي د خپل خاوند ګوره دوامه د یو کس خیال ساتل د هیڅ ګران نه دي که دغه هر څومره سخت مزاجي هر څومره بنده دې ولا مزاج معلوم کړي که نه چې ما دا خاوند مثال د ورځې ډوډۍ 12 بجې غواړي د ماښام ډوډۍ ماښام اوس پسې غواړي نو یو ښځه دغه وخت له تیارې کړي که نه په ځای د دې باندې چې ماسپښین 2 بجو له ماستن له تیارې نو 12 بجې او ماښام دې تیارې کړي د خاوند به د ښځې نه خفګان په څه باندې خو یا به ډوډۍ نه وخته کړي یا به دا پودړی کور کې به صفایي نه کوي یا به دا بیلما زینا به د لمونځ مطالبه کوي نو که بنده ته پته ولګي چې یاره زما دا خاوند په دې خبره خفه کېږي خیر دی کار دی نه کوي په دې خبره خوشحالېږي نه کار دی کوي نو ګوره دې کې به ډېر لوی خیري ښه دې کې به ډېر لوی خیري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فائدہ بیسی خجی چې کومه زنانه دا څلور کارونه کوي پنځو منځونو خیال ساتي د روجو خیال ساتي د خپل عزت خیال ساتي او د خاوند خیال ساتي نو نبی علیہ السلام د سر رزلټ وورو نتیجه یې ورته څه وروله بأي باب په کومه یوه دروازه من ابواب الجنه د دروازو د جنت نه شاءت چې دا غواړي دخلت داري داخل شي ګوره سوره اسانه کړه وې تاسو ته سړو ته ګوره دا نه دی ویلي ښه سړو ته بل ګرانه کړی ده زنانو ته سوره خولي آسان سلور کارونه خل مسخه خود کوي کنه خو لازمه نه روجي بني سي کنه خود خپل ځان حفاظت او عزت او د خپل خاوند تابعداري وی چې دا سلور کارونه کومه زنانم کوي د الله پیغمبر فرمایي چې په کومه دروازه جنت باندې زین وردی شي آسان اکلا کني اکلا سوره سہولت د الله درکو زما میندو خویندو عزم وکړو د قرآن د چې موږ ناسیو که نه نو د خپل ژوند د بدلولو دپاره به عزم کوو ګوره زموږ مشران وایي دا تبلیغي مشران اکثر دا خبره کوي وی موږ چې بیان کوو نو 3 خبرې به کوو اول مذاکره بیا د خلکو نه مطالبه او بیا کارګزاري مذاکره دي ته وایي چې بیان وشي مطالبه دي ته وایي چې څوک دی عمل ته تیار دي نو اکثر په جماعت کې چې مشران بیانو کې بیا سوي لاس لګوشت کې څوک تیار دي عمل ته نو ما ته استاد لاسونه نه ښکاري الله ته ښکاري کنه تاسو ورونو دم ښکاري نو تاسو ټولو نه دا مطالبه ده چې ګوره د خپل خاوندانو به خیال ساتي د خپل کورونو به خیال ساتي نو بعد زنانه بیا ما ته وي یاره جی ته څه د خاوندانو حقوق بیانې ما یې نه بیانوم دا خدای بیان کړی دي ما مجبوری ده ځکه بیانوم دا د الله پیغمبر بیان کړی دي چې تاسو نمبر راشي تاسو ګورئ بیا د خاوند ځای ته چلته کې زاغی ته وامه کنه یو دا خبره یاد لرئ زما دا یو خبره ځان سرولی کوي بعضې خلک ما ته ټلیفونو کې یاره پسې کور ته راشي یاره که چې دا مسله دې وکړه نو ګوره یاد لرئ زه د چا د خولې مسلې چرې نه کوم په دې درس کې چرې نه کوم دا ځان سره دا سوچ ختم کوي یاره که داسې دې ووینو ګوره چرې نه زه چې دې ځای ته دې مایک ته کښېنم د الله نه وغواړم او خدای زما په ژبه هغه خبرې راولي چې کومې د امت د هدایت ګرځي د کورونو د خیر سبب ګرځي نه کې هغه خبرې چې چاته ورونه وکړم نو بعضې وخت څوک راشي که نه
منکر سوال چا پریدي یاره استاد جي ته وای که داسې ووینو ګوره منکر په دې باب بالکل مرازي زه د چا خبرې نه کوم نه مې څه کار شته زه د کرای ټټو نه یم زه قرآن وم نو قرآن چې څه وایي نه اکه به وایو ښه د الله پیغمبر چې څه وایي نه اکه به وایو نو بعضې خلک یاره که داسې ووینو او زمونږ دا خاوند هم داسې پرون څوک راغلي یاره خاوند مې داسې نه که دی استاد جي داسې ووینو مور مې ورته تخت هغه د چا خبرې کوي نه نو ځان له کار مه ګورئ یاره ما ورته هغه چا سره نه میلاویږي که راغی نو به دې زغلی نو ما پسې مه راځئ په دې باب کې ګوره چې الله څه غواړي د الله پیغمبر څه غواړي زه به اکه شانتې وام او الله نه سوال کوم خدای دې زما په ژبه دقه خبرې راولي زما ګوره هرګز دې ځای کې دا څه دغه نه دی چې ګنزه د نارینه و پاړی اوچته کړم زه نه الله دې ما ته د ښکلي درس توفیق راکړي زموږ د معاشرې اصلاح پې وشي که هغه د زنانو کمې چې هغې ته ورسېږي که د نارینهو کمې چې هغې ته ورسېږي او چې د چا فضیلت الله بیان کړی چې د خپل فضیلت بیان شي اوس زنانو ستاسو فضیلت د الله پیغمبر په دې څلورو خبرو کې په اسانه بیان کړی دی نو که ما چېرې داسې کول خدا حدیث په مې نه وي که نه چرې نه الله دې نه کي نعوذ بالله من ذلک خبره پوه شوئ نو ګوره د الله پیغمبر تاسو ته ډېره اسانه لار وښوله چې کومې زنانه د څلورو کارونو خیال ساتي په کومه دروازه د جنت باندې چې د دې زړه غواړي دا جنت ته داخله شي سړو ته دا ویلي دي چریم نه دی ویلي نو فرمایي قانتاتن کمې ښځې چې دا د خپلو خاوندانو تابعداري دي د خپلو خاوندانو خیال ساتي حافظات للغیب دا لام په معنا د فی سره کوي حافظات لانفسهن دی حفاظت کوونکي دي د خپلو ځانونو للغیب ای فی الغیب په حالت د غیبو کې یعنی معنا څوک ورسره شته دی نه خو د الله د یاري د وجې د خپل ځان حفاظت کوي په چا باندې خپل نظر نه لګوي خپل مخ چا ته نه ښکاره کوي د عزتونو وخت تېروي او یا حافظات لاموال ازواجهن حفاظت کوونکي دي د مالونو د خاوندانو د دی خاوند کور کې مال پرېښودی دی دا نه چې بس دا پې عیش ماش کوي خاوند ولا پیسې راولېږي دا زما په بچو په خرچه باندې ولګو د دوی په تعلیم باندې ولګو او دا پې کله یو شان جوړالي کله بل شان جوړالي او داسې د خلاف شریعت او خلاف عرف کارونه پې کوي ګوره دا نه ګوره قرآن وایي هغه ښځه الله ته خوښه ده چا د خاوند د مال خیال ساتي د خاوند د مال خیال ساتي یو حدیث کې یو ځای کې راځي یو حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې پس د کور نه چې کله فقیر دروازه وډبوي او صدقې اواز وکړي او د کور مېرمنې ولا صدقه ورکړه نو په دې باندې الله پاک د دریو کسانو د اجر مقرر کو وی خاون له به ول ځکه اجر ورکوي چې د اعمال د هغه دی او دې ښځې له به الله ځکه اجر ورکوي چې دې ولې حفاظت کړی دی دې ساتلی دی او دا کومه خادمې لی چې ورکړه چې دا کوسې ته وړه دې فقیر لی ورکړه دې خادمې له به الله ځکه ورکوي چې دې څه کړي دي دې د دې مال دغه کړی دی یعنی دا خدمت یې وکړو نو ګورئ د خپل خاوند د مال به ګورئ ډېر خیال ساتئ ښه د خپل خاوندانو مالونه ضایع کوي ما بعضې ښځې الله دې معافي وکړي خاوندان غریبان دی وایي دې دوبۍ کې د ده سره هلته جارو دی دا پیسې راټولئ یا سعودي عرب کې د ده سره هلته کې چې کوم دی مشین دی دې پیسې جوړئ زما خویندو میندو ستاسو د خاوندانو هلته لوچ وي ګورئ ښه په دې باندې رحم وکئ د هغې د مال حفاظت وکئ د هغې دا پیسې تاسو یو پیسه ولا جمع کوئ چا غریب راشي او دلته دمه شي او ډېر خلک داسې چې شل کاله ډېر کاله دوبۍ کې سعودیا کې تیر کړي خو دلته کې نااهله ښځه پې پېښه شوي نه ارسي ولا لزولي هغه غریب چې راشي بیا سر ټکوي هېڅ سره ني او هوښیاره ښځه چې الله تعالی چاله ورکړي هوښیاره ښځه چې الله چاله ورکړي نه د خاوند د مال حفاظت کوي نو چې خاوند دې راشي نو کله کله داسې مې هغې ولا جایداد جوړ کړی پټي ولا اغوستي ولې چې دا د هغې هوښیارتیا یې د خپل خاوند د مال حفاظت یې کړی په جامو باندې او په تیګړو باندې په فضولیاتو باندې پیسې نی خرابې کړي او بعضې کمکلې زنانه خو بس دی کار دی چې خاوند یې پیسې رالیږي نو بس دا جوړه او دا جوړه روکې که د تیګړو نه څه جوړی سړی بس د حیا او د عزت یو ښکلې جوړه دي دکه مناسب ده خبره پوه شوئ نو د خپلو خاوندانو د دې مال به ډېر حفاظت کوي ښه ځکه موږ لیدلي دي که نه هلته کې زما لو درد به وکړو د حج عمره کې چې موږ وو دې جزانو به دې سخته ګرمۍ کې بیا غټه ډنګري سار واچوله سار به ډنګري واچوله او سر ته بیا غټه ټوپۍ واچوله او بوټان به غټ غټ واچول او ډیوټۍ له به روان شو او د شپې هغه پخکړی به یې ګوتۍ کې واچو او ځان سره به یې ډوډۍ واغستې ده نو ما ورته ملګري تاسو هلته ډوډۍ خورئ که نه دا بن لادن کپنۍ والو
نو مې دا ګرموي وی یاره جي د ګرمولو نوم پکې هم نه پوهېږئ. نو هغه سوړ د شپې هغه پخ کړی چې ځان هلته کې ځان له وړي امه پلیټي وي نه دي ګوتی کې خورو. نو ستاسو خاوندان چې په دوبۍ په سعودیا کې ناستي نو هغوی په پلاستیک په ګوتی کې ډوډۍ خوري او هغه غریب چې ځان کړی د ستا د خاطره او ستا د بچو د خاطره نو د خپلو خاوندانو د مال به حفاظت کوو. ښه دا مې ته درخواست دی چې د خپلو خاوندانو مالونه به ضایع کوي نه ګورې ښه ضایع کوي به نه داسې وله پیسو کوي چا کور ته راشي او دغه هغه ستړې ختمه شي چې اوهو الله تا ماله ډېره ښه ښځه راکړې ده ګوره زما د مال دومره حفاظت کړی دی دومره حفاظت یې راله کړی دی. نو د خپلو خاوندانو خیال وساتئ. نو ځکه الله فرمایي حافظات للغیب حفاظت کوونکي دي د مالونو د خاوندانو په حالت د غیب کې. خاوند یې نشته په بار ملک کې د خدا د غیر یو روپۍ خیال ساتي دې ښځې له به الله څه ورکوي خبره پوه شئ. بما حفظ الله بما حفظهن الله په سبب د هغه باندې چې دی بما په سبب د هغه باندې حفظهن الله چې طلب د حفاظت کړی د دین الله تعالی په هغې سره. نو الله موږ ته دا هم ویلي د خپلو خاوندانو د مال به خیال ساتئ د هغوی د عزت به خیال ساتئ. او زما خور ته چې په دې کور کې ناست یې ته د خپل خاوند دپاره عزت یې ګورې ښه ستا ټول عزت مرکز دغه خاوند دی نو د هغه د عزت به خیال ساتئ. ښه خبره باندې پوه شوئ. انوی چې دا کارونه پکې نه خو بیا ډېره محترمه ده دې ښځې ته خو الله یو شان او عزت ورکړی دی. واللاتی تخافونه اوس الله تعالی خاوندانو ته یو امر کوي. اوس دلته کې ګورئ قرآن خو عجیبه کتاب دی که نه عجیبه غونده کتاب دی بس هر حقدار د خپل حق صحیح صحیح ورکوي هر حقدار ته صحیح صحیح حق ورکوي. اوس الله تعالی دلته کې فرمایي چې او نارینو خیر دی دا ښځه تا سره کور کې ده که نه نو دا خود هم د چا لور خور ده که نه او دا څه ملایکه خو نه ده خو ښځه ده که نه نو دوره کمې کوتاهی به ترې راځي کله به یې مالګه ډېره کړي او کله به یې کمه کړي کله به چای وختي کله به ناوختی. نو دا هم نه کېن چې بس په معمولي خبره باندې درز او غرب دا بعضې خلک د زناورو په شانتې ژوند دي بس په معمولي خبره باندې لوړ د لاس کوي او نه بیا زنانه له سر ګوري نه له خپې ګوري درز او غرب او وال او ټکول. دا ګوره د انسانیت کار نه دی دا د انسانیت کار نه دی. دوره په وړه وړه خبره باندې په کور کې دوره جنګونه جوړول او فسادونه جوړول نه زمونږ قرآن موږ ته دا نه ښیي. ګوره زمونږ قرآن خاوندانو ته وایي ګوره که ستا ښځه ډېره زیاته بدعمله ده ناشیزه هغه ښځې ته ویل کېږي چې دا خاوند ته رابرندېږي او د خاوند خیال نه ساتي او د خاوند په خبره کې خبره پیدا کوي نو دې ته ناشیزه وایي. نو الله وایي و خاوندانو که چېرې ستاسو دا ښځې ناشیزې دي نافرمانه دي او ستاسو خبرو ته بالکل غوږ نه ږدي نو ته ورته لومبۍ طریقې سره وعظ وکړه. ګوره شریعت څومره ښکلې چل ښیي دا نه چې ته له وړ د لاس کا او درز او غرب جوړ کا او بیا وال ټکول کوه دا نه الله ورته لومبۍ دا خبره کوي ته لومبۍ په طریقه باندې دا کښېنوه ته کښېنه ستا بل څوک شته زه دې خاوند نیم ګوره ستا نه مور پلار په کور کې پاتې شو وروڼه پاتې شو ته چې ما له مور پلار ډولۍ کې واچولې او دې کور ته رالې که نه نو دا ستا کور شو اوس او زه دې خاوند شوم او دا زما دا مور پلار ستا مور پلار دي نو ته به د دې ډېر خاطر کې او د دې کور به ګوره ډېر خیال ساتي. ښه اوس دا ستا کور دی د دې نه بعد دا ستا کور دی او بس پښتو کې خلک وی ښځه یو پیره د پلار د کوره په ډولۍ کې ځي او بیا د سخر د کوره په د مرګ په ډولۍ کې ځي. ښځه خو دا خو نه چې بس ډنګلکی غونده کې به ډر او ډر نه خبره او مروره نه خبره او مروره دا ښځه زما دومره بدي شي که نه پلان کې ښځه مروره تلې زم چې دا څوک مرور ورشي دی بیا دې کور ته څنګه راشي خبره باندې پوهېږئ زم دا کومه ښځه چې په نه خبره باندې مروره لړی شي دا بیا دې کور ته څنګه راشي بیا سترګې لګي یو خداره چې او ډېره لویه مسله نو خود باندې هغې خو دا پوچې خبره او بس چیل په اوږه پوچې خبره او چیل په اوږه دا ګوره هېڅ ژوند نه دی ښه دا ډېر سپک کار دی نه زمونږ شریعت وایي خاوند ته په کار دي چې لومبۍ ورته ښکلې نصیحت وکړي ګوره دا ستا کور دی دلته به وخت تېری او خیر دی دا دې وخت کې لږ د ناکام رضي دي بیا به په تا باندې الله رض راولي ته به بیا خوشحاله دا به ستا کوري دا به نو شریعت وایي قرآن وایي لومبۍ ورته وعظ وکړه که پوه شوې او دې کې انسانیت او د هغه اخلاقو مظاهره وکړه او د دې نصیحت نه بعد د دې ژوند بدل شو خو ډېره ښه ده. خو که دې کې د سړي دغه نه و ښځېتوب نه و
او که خپل رواني کول او خاوند ته رابرندېده او بیا هم نه منله نو قرآن کریم موږ ته دویم دغه کې فرمایي وهجروهن فی المضاجع بس ته ورسره بایکاټ شروع کړه څه معنی مو سره کینا مو سره پاسا او داسې په بسترې په ځای کې تیم ځان جدا کا مضاجع جمع د مضجع ده دا د ملاستې ځای ته وایي بس په هغې باندې تاسو پوه شوئ یعنې معنا چې دې ښځه کې لږ غونته احساس وي او خاوند ورسره یو ورځ هم خبرې ونه کړي یو ورځ هم نو دې ته پته لګي چې څه چل دی څه چل دی خبره باندې پوهېږئ لازمه خبره ده د ښځې خاوند په میاس کې خفګان راځي دې نه څوک انکار نشي کولی څوک انکار نشي کولی کله به د ښځې تحفظات وي کله به د سړي وي دې کې څوک دغه نشي کولی خو نه چې په دې باندې بنده پوه شي او د هوښیارې ښځې علامت هم دا دی چې دا په دې پوه شي چې ګوره زما د خاوند مزاج نن بدل دی تاسو وګورئ که نه د افق واقع چې راله نو حضرت عایشه یو منټ ښځه را پکې بندوم لږ خجی ګورئ د افق واقع چې راله که نه انو نبی علیہ السلام خو پریشان خو پته ورته نه وروستو ته بیا پته به لګي نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بیا وروستو دا خبره کوي چې ګوره مخکې به ما نبی علیہ السلام ته یې زه پلار کار ورشمه نبی اسلام وایي چې ورږه مازدیګر به ورشي او ورږه سبا سهار به ورشي او ګنټې له ورشه نیمې له ورشه زر راځه او چې کله نبی علیہ السلام دا واقع راغلی ونه ما ته خو پته ونه نو چې ما به دې زه پلار کار زه به چې ورشه ګوره دا د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها هغه هوښیارتیا ده چې د دې نه نوټ کړه چې اوس چل خو دی که نه چې د روسه پورې به ما ورشم نبی علیہ السلام به ما سره ټال مټول ګول نو دا ځای کې علما لیکي وایي چې خاوند د ښځې را خوشحاله نه هغه دا غواړي چې دا زما په کور کې دا دې زما په کور کې دا دې ما سره او چې خاوند دې نه خفه نو چې دا وایي زه شپې له ځم نه ورته یې هفتې له ورشه چې دې بلا نه خلاص شم نو بلاګانو ځان په دې پوه کړه کنه چې ته وایې زه شپې له ځم او یې هفتې له ورشه پوه شه څه چل دی چې انسان یې نه دې ځان په دې پوه کړي که نه چې زما دا خاوند زما نه دومره بې رغبته دی زما هم شپې له ځم او یې هفته تېره کړه نو زه ولې په دې باندې ځان نه پوه کوم چې څه چل دی دی رانه خفه دی نو دی رضا که که نه دی رضا که په خبره باندې پوه شوئ نو قرآن وایي په دویم صورت کې د دې نه ځان جدا کوي او که تا دې ځان جدا کو هغه نوره خوشحاله شوه چې او هوسې خوند وکړو بس اړو سمې وخوړو نو دریم ځل کې قرآن اوس وایي اوس به ښه ښکلې له وړ لاوالې وضربوهن ووایي دی لره نو ګوره موږ هغه وال د لومبۍ ورځې نه شروع کړو چې قرآن موږ ته کوم اخري سټپ خولی دی نه موږ د لومبۍ ورځې نه شروع کړو نو څومره غلط کار وشي نو ګورئ خاوندانو ته الله تعالی درې طریقې بیان کړې ښه خاوندانو ښځو سره به خامخا څه ناسې خفګان راځي څه ناسې اختلاف به راځي خیر دی دی ته به هم لږ ځای ورکول پکاري دا نه کین چې دا انسان نه دی ښځه خفه شوه نو دیلم خاوند پکار دی چې بندې رضا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عایشه ما ته پته لري ته کله زمانه خوشاله ما ته پته ته کله خپاینم ما ته پته ګوره د الله د پیغمبر ساجيبه ژوند دوخه سناشنا ژوند دی او امت ته سناشنا ژوند پرې خود لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د الله پیغمبر اور خبره امت د ښکارا کړه هر خبره چې د خلکو ژوند جوړ شي ایوه دی چې دا څنګه وی ته چې کله زمانه خوشاله ته قسم خورین ته سوای زماره د محمد رسول الله پر رب باندې قسم وی زه پوهیږم چې دا زمانه خوشاله ده ای ته چې کله زمانه پړه کې مرورې او قسم خورین ته سوای د ابراهیم خلیل الله پر رب باندې قسم وی زه پوه شم زمانه هم ناخلی نو ټیک ده نو ګوره د الله پیغمبر دغه وخت کې سوره جیبه اخلاق استعمال کړل پته ولګي د ښځه به بعضې وخت کې خاوند یو مطالبه وکړي څه به دې وغواړي خاوند به یا خیال نی یا به داسې که نه لکه راوړي نی نه به خفه کېږي نو بیا خاوند هم پکار دی چې دا ښځه رضا کړي داسې نه چې بس ځناور دی هغې ته به توجه نه ورکړي خو نه قرآن دلته کې دا خبرې بیان کړئ چې خاوندانو که چېرې تاسو نه ښځه ناشیزه وي نافرمانه وي نو ته به ګورې ډایرک وال نه کې لومبې به دې ته نصیحتونه کې ښه به نصیحت باندې په مینت باندې چې د خپل کور جوړ کا د خپل کور سم کا ته به چېرته ځې که دې لوړ شي ستا د پلار کارو ځای شته ته به په کومو سترګو بس دا کور دی په طریقه باندې پوه که په اخلاقو باندې بیا دویم نمبر چې کوم دی وهجروهن فی المضاجع ځان دې نه جدا کا پوهېږئ قایي صاحب بټوکو دپاره وي بستره راواله او جومات ته راځه
او په دریم صورت کې وضربوهن که په دیم سم نشین بیا ووي نو صلی الله فرمایي ګوري وته واللاتی او هغه زنانا تخافونا چې تاسو خطر مخصوصه وي یریږئ نشوزهن د نافرمانی د دینا فعظوهن نو نصیحت وکئ دیته اول ورته ښکلې نصیحت وکړه په طریقه باندې هغه در انسان خپل مزاج دی ښه د نصیحتو خپل مزاج دی او هر چا الله یو چل ورستی چې په هغه طریقه باندې ورته بنده خبره وکړي ستاسو ذهن ته راغله زمونږ یو ملګری اوس وفات شوی دی الله دې وبخي عام ملګری خو هغه به داسې موږ سره ګپ شپ لګو ټوکې به یې کولې نغمات یو ځلې کیسه یې کوله وی یو کس واده وکړ وي هغه ته چې چا دا ویلي چې په لومبی ورځو کې به د خپلې ښځې ته ډېر نصیحتونه کوي نو بس هغه چې ورته کېناستلی دی نو ورته یې وی چې ګوره دا دې مور ده او زما دا پلار ستا پلار دی او دا کیسه یې ورته کولې بس هغه چې زم ناوې وه لکه په دې تمه و چې لکه دا زما خاوند دی که نه دلها دی او بس دې د ورته سم تبلیغ شروع کړو او اخر کې چې ورته دې ځای ته وی ګوره که زمونږ دا ګاونډیان مونږ کر راشي که نه او دی اوبه وړین ته ور منډه کړي نو بس زر به بوکه راوباسي دی نه بس خو چې یو 3 غنټې بیان یې ورته هغې را منډه کړله بار چغې کړئ وی راشئ دننه خو تبلیغ شروع دی وی دننه خو تبلیغ شروع دی نو د نصیحت مقصد دا هغه بر ټوکې لپاره وي خو د نصیحت مقصد دا دی چې بس د یو اندازه پورې دا هم نه چې هره ورځ ورته ته دومره بله بیان کوي چې غریبه بیا بیان نه تنګه شي نه در یو حده پورې چې ګوره دا ستا کور دی ته به جوړو او د نن نه بعد به اوس زما دا مور او پلار به اوس دی دمه کېږي اوس به ما ته دا ټولې ذمهوارۍ اخلو نو که چېرې موږ داسې نه کوو که نه نو دی غریبانان به ټول عمر لګیایي نو دا وګوره سبا له به تا زمانه الله بچي پیدا کړي هغوی به موږ له دمه راکوي نو داسې یو عقل مخامخ کول عقلي دلایلو سره هغې ته د کور نصیحت ورکول دغې ته وایي فعظوهن اوس که په دې ونه شوه الله وایي دویم وهجروهن جدا کوي دی لره فی المضاجع په بسترو کې عقابا او دریم که په دې ونه شوه نو وضربوهن ووایي دی لره اوس وال به څنګه نو مفسرین وسر لیکلی دي ضربا غیر مبرح په داسې والو باندې چې څه نشي زخم پکې پیدا نه کړي ښه حدیث مبارک د بخاري کې راځي په مخ باندې به غزار نه ورکې په سر باندې غزار مه ورکوه پوهېږئ که نه موږ پښتانه خو چې بیا غوبل پرې راشي او لختې د لاس کې بیا سر او مخ نه ګوري دا ډېر لوی زیاتی دی نو بیا به دې هسپتال ته روانه کړي نو کله به له سر کې ټکونه کوي او کله به له پټای کوي نو چې دا دوره وروستو بیا مینتونه کوي د هغې په ځای ښه دا نه ده چې په لږ غونته د دغه نه کار والي شریعت ګوره موږ د هر ځای کې اعتدال ښیي په والو کې موږ ته وایي چې ګوره لږ اعتدال نه کار والي وضربوهن ضربا غیر مبرح داسې وال به هرګز نه کوي چې خپل آس وله مات کړي یا وله څه اډوکې چې کوم دی نو وبرېښې یا وله سر مات کړي نه د یو دایرې دننه دلته ګوره شریعت دا نه وایي چې وال دې وشي شریعت دا وایي چې صرف دا ښځه دبا وشي او سمه شي اوس الله فرمایي فإن أطعنكم كچر دی تابداری وکړه ستاسو فلا تبغوا تاسو ملټوئ علیهن په دی باندې سبیلا لار د عذاب سبیل العقاب لار د غضب اوس ګوره تا ښځې روانې کو تا ورته نصیحت وکړه سمه شوه بس ډېره ښه ده ستا ښځې روانې کو په نصیحت سمه نه شوه تا دې ځان خفه کو سمه شوه ډېره ښه ده بس په ځان جدا کولم سمه نه شوه یو ورځ دې وواله د هغې نه بعد سمه شوه بس خبره ختمه شوه فإن أطعنكم دا درې واړه کارونه خو د دې دپاره و سټپ بای سټپ نمبر په نمبر چې دا ښځه ستا تابعداره شي تا ومني تا تسلیم کړي د دې دپاره خو ګورې دا نو چې ګینې ته به څه کوې دا به ټول عمر د دې دپاره یو سزا ګرځې مقصد د دې دپاره ده چې ستا اطاعت وکړي اوس چې ستا تابعداره شوه ستا په لاره شوه او خپل چې تا څه نه غوښتل هغې پرېښودل نو بس اوس خبره ختمه ده په دې کې هم ګورې الله تعالی بعضې خاوندانو ته امر کوي بالله خلق داسې راشي که نه وی چې زما کالوش ما سره خاوند خبرې نه کوي کالوش دا ګوره ډېر لوی ظلم دی فتذروها کالمعلقه الله وی تاسو د خپلې ښځې ځوړندې ساتئ معلق ځوړندې ته وایي چې نه دا وایي چې زه خاوند والی ما نه وایي چې بعضې خلک په دې معاشره کې ډېر ظالمان شته چې نن هم هغوی د خپلو ښځو سره داسې خوی او اخلاق ساتي چې هغه غریبه نه ځان ته کونډه ویلی شي او نه ځان ته د واده کړی ویلی شي کلونه تیر شي او دی د هغوی سره هېڅ قسمه داسې د سمه خبره ونه کړي کلونه تیر شي او هغوی له د حیا او د عزت څه دغه ور نه کړي نه غریب هم بس وخت یې تېروي نو یا د مجبورۍ د وجې یا د بچو د وجې
نو ګوره دا د خاوند دپاره ډېر لوی ظلم دی. دا خاوند د ظالمانو په سب کې ولاړ دی چې د خپلې ښځې سره داسې رویه ساتي. نه، شریعت خو وایي دا 3 احکام مې د ځکه بیان کړو چې دا ستا تابعداره شي، او چې تابعداره شي نو بیا ولې بیا څه دي. مخکې وخت کې یو خبره داسې راله، یو کس راغی چې زما خور ده، بس ټیک ده څه غلطي دي دا شی وه، خاوند یې څه دغه کړو، خو اوس زه هغې په هغې توبه کړې دا او د خپل خاوند هم خیال ساتي، خو هغې وایي چې کال وشه کال خو بس ما سره ګل ګچ نشته نو زما د لاس خوري نه، زما د لاس سکي نه، روندارو ته وایي ماله چای راړئ ډوډۍ راړئ داسې داسې، دا بیا ډېر لوی زیاتې دی. ښه ټیک ده، قرآن وایي ناشیزه وایي هغه ښځې ته چې څه نافرماني دې وشي، خو چې نافرماني وشوه که نه او د هغې نه بعد هغې توبه وباسله بس دی که نه خبره ختمه شوه. قرآن خو که موږ ته دا 3 دغه ښولي دي هم د دې لپاره چې دا سمه شي، نو چې سمه شوه نو خبره ختمه شوه، بیا ته ولې داسې کوې چې بیا ورسره ظلم کوې. دا مخکې ګوره بیا چټ په ظلم کې راځي. ښه نو الله فرمایي فإن اطعنکم که چېرې دوی تابعداري وکړه ستاسو فلا تبغوا تاسو مه لټوئ علیهن په دوی باندې سبیلا څه لار د مواخذې او د عذاب. ان الله کان علیا بېشک الله تعالی پورته د ذاتن کبیرا لوی د صفتن دی علین سر ذات لګوي او کبیرن سر صفت لګوي. د الله ذات او صفات دواړه اوچت دي، ذات اوچت دی صفات لوی دي. خبره باندې ورسېدی نو ګوره ستا دې کې اشاره دې ته وکړه چې نن خو ټیک د ته پردی لور خو ستا په نګاه کې ده او ته په هغې باندې حاکم او امر ګرځېدلې ته ورسره زیاتې کې، نو ګوره ستا د پاس هم یو ذات دی چې الله دی، تا نه به الله د دې تپوس کوي. ګورئ د دې تپوس به نه کوي. نو داسې به ګوره که مونږ قرآن ته کېناستېدو او قرآن مو زده کړو که نه نو زمونږ معاشرې نه به الله جنت جوړ کړي، نارینه مو زنانم. لکه دا نن دا یو آیت چې څنګه ذکر شو دواړو ته الله اوامر وکړو، ښځې ته ګوره دا کوه، سړیه ته ګوره دا کوه. نو که د دې مطابق سړی ژوند تېروي نو څومره ښکلې زندګي به وي، څومره د خوشحالو نه ډکه زندګي به وي. خو دا نن زمونږ کم نصیبي دا ده چې موږ نه قرآن ته کینو نه زده کوو، او که کینو نو ځان له پکې خپل حقوق ګورو خو د بل چا حق نه منو. بیا لکه زنانه چې ورته ناستې نه وي خو چې حق راشي نو خاوند ته داسې وګوري خیال دی وایي دی ووایي، او سړی چې د سړو خبر راشي نه ورته وایي جي نه خیال دی دی ووایي، خو دا نه وایي چې ما دی چې ووایي دغې ته نه ګوري، دغې ته نه ګوري. نه قرآن ته به په دې نیت کینو چې زمونږ څومره کمیرې چې هغه الله ختم کړي، مونږ کې څومره کمیرې چې هغه الله ختم کړي، زمونږ کوم حقوق دي چې مونږ پوره کړو، بس ښکلی ژوند به جوړ شي. اوس خو الله تعالی در دې پورې دا وفرمایل چې ښځه د خاوند په منځ کې اختلاف راغی نو 3 درجې او 3 طریقې الله بیان کړي. کله کله دا معامله داسې یو حد ته ورسېږي چې په والو باندې هم دا ښځه سمه نه شي، نو بس دا مروره لړه شي، پلار کا لړه شي. اوس چې پلار کا لړن ته به پرېږدي نه. په دې بل آیت کې اوس الله تعالی وایي چې کومه ښځه پلار کا لړه او مروره کېناسته نو په دغه ټبر کې او خاندان کې څه کسان له پکار دي چې څه کسان د الګ د غاړې څه کسان د جنۍ د غاړې راوچت شي او دا معامله حل کړي. په دې کې اوس الله تعالی امر اولیاو ته کوي. خاوند خو خپل کارونه وکړل، اول یې ورته نصیحت وکړو خو هغه ټس نه مس نه شوه، بیا یې نه ځان مرور کو په هغې هم سمه نه شوه، وی والا په هغې باندې هم سمه نه شوه. اوس دا لړه مروره کېناستې خبره به طلاقو طرف ته بیایي نه. په دې کې اوس الله تعالی په دې معاشره کې اولیاو ته حکم کوي او تاسو ولګئ نو تاسو دی دا مسله حل کوي. ښه دا مسله ولا حل کوي. ډیر کړه دې داسې وشي چې یو خبره د طلاق په نوبت باندې ودرېدلي خو چې نیکان خلک پکې میسته شي او د الله دپاره پکې خبره وکړي، الله پاک د هغې کورونه جوړ کړي، هغه اختلافونه بدل کړي. نو فرمایي وإن خفتم که چېرې تاسو یریږئ ای سرپرستانو اولیاو شقاق بینهما د اختلاف د دې دواړو نه فبعثوا نو مقرر کوي حکما یو ثالث من آله د اهل د سړي نه، د سړي په خاندان کې یو کس وګورئ چې د مزاج ورته معلومي چې دی په دې باندې خوشحالېږي او په هلکه تشه وحکما یو ثالث من آلها د اهل د جنۍ نه، د جنۍ رور او تره پاما هغه مقرر کا دی خو د هلک یو کا دواړه کیلوي. ګوره وایي دا ستاسو د کورم شرم دی، که دی هم طلاق ورکوي نو په دی باندې هم تهمت راځي، ستاسو لور خور به هم ورسره چې کوم دی دغ کېږي، ستاسو د خاندانونو جنګ به هم جوړېږي. اوس راشئ تاسو دواړو دې کې کردار ادا کوي نو دا مسله حل کوي. نو کله به مسله الله حل کوي نو فرمایي ان یریدا که چېرې اراده لري دغه دواړه کاسانو. په یریدا کې یو ترجمه دا ده که اراده لري دغه دواړه د جرګې خاوندان چې د هلک او د جنۍ د غاړې کوم کسان مقرر شو اصلاحا د اصلاح یوفق الله بینهما، الله به ورورولي او موافقت راولي په مابین د دوی کې. یوفق الله
هغه موافقت به الله راولي پوهیږئ که نه هغه خیر به راولي الله تعالی د ښځې خاوند دا کور به آباد کي نو په دې کې خو یو امر دیته شو چې ای د جرګې خاوندانو کالکې که جنۍ نو تاسو که د هلک د غاړې که د جنۍ د غاړې چې جرګې له ځئ نو صرف او صرف اخلاص الله رضا مخې ته کوي ښه اصلاح د دې اصلاح نیت وکړئ دا نه چې ته به خپل هغه مشري جوړئ نه نه د الله دپاره الله دپاره نو چې کله د الله دپاره څوک راپاسي او د الله مدد ځکه مونږ وایو که نه چې جرګه کې 2 کسان یې درېم ورسره الله دی نو چې د الله دپاره 2 کسان خبره کوي درېم ورسره الله چې د الله مدد ورسره وي چرې به دا جرګه کمزوري نه شي دی او الله به د دغه هلک او جنۍ کور جوړ کړي یوفق الله او دویمه ترجمه مونږ کوو ان یریدا تسنیه ده که چېرې اراده لري دا ښځه خاون اوس خو دا ده چې د ښځې خاون خوښ نه دی هغه په هېڅ بیس باندې دې کور ته نه راځي خو ځان له ده یا د دې ښځې د دې خاوند دا ښځه خوښه نه ده ای په هېڅ هغه باندې کور کې پرېږدي نه هغه خو ځان له ده خو که په وقتاً معمولي خبرو باندې تو مې راغلي دي او د دې ښځې خاوند اراده د کور جوړولو ده نو الله به پکې موافقت راولي پوهېږئ اصلاح به پکې وکړي ان الله بېشک الله تعالی کان دی علیما خبیرا پوه او خبردار الله په هر څه باندې پوه دی خبردار دی الله به پکې خیر او دغه واچي ترجمې ته وګورئ چې ټیم وشي ولکل جعلنا د پاره د هر یو کس موږ ګرځولي دي موالیا وارثان مما د حسنا ترک الوالدان چې پرېښودي دي مور او پلار والاقربون او رشته دارانو والذین او هغه کسان عقدت چې دی مضبوط کړی دي ایمانکم قسمونه ستاسو فآتوهم ورکوئ دی ته نصیبه حصه د دی ان الله کان علی کل شیء شهیدا بېشک الله تعالی په هر څیز باندې عالم دی الرجال سړي قوامونه دی حاکمان دي مدبرین دي علی النساء په ښځو باندې بما به سبب د امانی فضل الله چې فضیلت ورکړی دی الله تعالی بعضهم بعضې سړو ته علی بعضین په بعضو باندې چې ښځې دي د بعضې سړو ته نه بعضو ته چې سړي دي علی بعضن په بعضو باندې چې ښځې دي و بما او په سبب د اعمال دي انفقو چې دی خرج کوي من اموالهم د مالونو د دی نه فالصالحات نیکانې ښځې قانتاتن چې دی تابعدارې د الله او د خاوندانو دي حافظات حفاظت کوونکي د خپلو ځانونو د مالونو د خاوندانو للغیب په حالت د غیب کې بما په سمانې حفظ الله چې طلب دی حفاظت کړی د دین الله تعالی واللاتي او هغه زنانه تخافونه چې تاسو خطر مخصوصه وي نشوزهن د نافرمانی د دی فعظوهن نصیحت وکئ دی ته وهجروهن جدا کئ دی لره په المضاجع په بسترو کې واضربوهن ووئ دی لره په والو نرمو سره فإن اطعنکم که چېرې دی تابعداري وکړه ستاسو فلا تبعوا تاسو مه لټوئ علیهن په دی باندې سبیلا سلار د عقاب ان الله کان علیا کبیرا بېشک الله تعالی پورته د ذاتن او لوی د صفتن وإن خفتم که چېرې تاسو یریږئ شقاق بینهما د نافرمانۍ د دې دواړو نه د اختلاف او دشمنۍ د دې دواړو نه فبعثون مقرر گئی حکما یو ثالث من آلیه د اهل د دینا وحکما او بل ثالث من آلیها د اهل د دی خزینا ان یریدا کچر اراده لري د دواړه اصلاحا د اصلاح یوفق الله موافقت براوری الله تعالی بینهما په میز د دواړو کې خزی خاون کې ان الله کان علیما خبیرا بیشک الله تعالی پوه دی او خبردار دی صدق الله العظیم دعاو کې الله زمونږ او دی ټول نه رضا شي الله دا سبق زما او د دې ټولو دپاره سبب د خیر وګرځي الله تعالی په دې باندې زمونږ د معاشرې اصلاح وکړي الله د قرآن په برکت سره زمونږ او د دې د ټولو خیر نصیب کړي الله دې مونږ تاسو ټول له آفتونو مرضونو نه بچ کړي ناکاره مرضونه دي خلک پکې مبتلا دي الله دې مونږ ټول د آفتونو مرضونو نه بچ کړي اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسيء الاسقام اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الاسقام الله مونږ او دې ټول د ناکاره بیمارونه بچ کړي کم بیماران دي شفا ولا ورکی څوک بې کور دي کور ولا ورکی بې روزګار دي الله خپل روزګار ولا ورکی د چا کورونو کې اختلافات دي الله تعالی ته پکې امن او خیر راولي دشمنۍ په محبتونو باندې بدلې کی الله بیماری په صحتونو بدلې کی زمونږ سور ورونه خويندې وفات شوي دي الله دې ورته بخښنه وکړي دا سبق دی الله قبول او منظور کړي د دې سبق په برکت سره دی الله زمونږ اساس او ټول کورونو د اصلاح وکړي الله دې موږ د شرونو فسادونو نه بچ کړي الله دې موږ د ناکاره خلکو د شر او د حسد نه بچ کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم چاره طويل او معشوم پریشن دي الله دې ولا کامیاب کی بالله ته چاره دعا ویری دي الله دې غیله خیر ورکی ټول دې الله خوشاله کی وصلی الله علی النبی الکریم وعلى اله وصحبه